چاته نه ویل کیږي چې پلار یې مړ وي، بلکې یتیم هغه دی چې د علم او ادب څخه محروم وي. ښایست دا نه دی چې په کالو ځان ښایسته کړه، بلکې ښایست هغه دی چې علم او ادب زده کړه. ویل او زده کړه تر مال جمع کولو غوره دی. نو بیا ستا څرنګه خیال دی چې نه به وي غوره؟ په حدیث کې راغلی دي کما تحبونه تموتون کما تموتون تخرجون. څرنګه چې تاسې ژوند کوئ همدغسې به مرئ، څرنګه چې مړه سواست هم به پر هغه حال بېرته راپورته کېږي. د اولاد تربیه په اسلام کې نه په نورو شان. زموږ اولادونه په دې محیط کې څنګه تربیه اخیستې ده؟ ما به و تاسو ته ویل چې تلویزیون 5 مقاصد د دین مقدسه ضایله کوي. تلویزیون ته کښېنستل، اولاد ته ایښول، زنانو ته ایښول، 5 مقاصد د دین او د شریعت ضایله کوي په کتاب کې نوشته دي. نمونې تاسو ولیدلې، تاسو یې اورئ، موږ ولیدلې. په تېره هفته کې تاسو واورېدل چې 4 هلکانو یو هلک وژلی او غلا کاوی او د پلار څخه یې پیسې غوښتلې په تلیفون کې. دا 4 هلکانو دا هلک مړ کړي، رسۍ یې وغاړې ته ورواچوه. وجه ورسبب د دې هلک د وژلو چې شي و؟ تلویزیون و، فلمونه کتل و. ځکه د دوی دا خیال و مطلب و چې د پلار څخه بیا پیسې واخلو، موږ به هندوستان ته ځان ورسو. د هندوستان و هغه سنداګانو ته به ځانونه ورسوو چې نن زموږ استازو د کندهار د پښتنو مسلمانانو په کورو کې هغه سنداګان رقصونه کوي او ورته غورځي. و هغه سنداګانو ته زموږ استازو بچیان ځانونه رسوي. دغه د تلویزیون ثمره ده چې کوچنی د 8 کالو هلک یې په قتل باندې ورساوه، مړ یې کړي چې دوی دا غوښتل چې موږ هندوستان ته ولاړ شو. هندوستان ته خو د دې الفانو بل مقصد نه و بغیر له عیاشي ما سوا. هندوستان ته خو زه هم لاړم. په هندوستان کې زموږ د وطن د کابل پیغلانې انجونې په تیاره کې زما سره راسره په کمیسه و پرتوګ کې چې هلته په دې په میدان کې ورکښته سول، پرتوګ یې وغورځاوه، نیکر یې واغوستې. دا زموږ د وطن ښځې، دا زموږ اسلام دی، زموږ مسلماني ده. بلکل پر سړک باندې ودرېدلم په هندوستان کې، ما په پرداکو په کمیسه کې سړی نه دی لیدلی، نه ښځه او نه نر. او بلکل ښځې او ناروا او پایشهخانې او مردګوخانې داسې په عامه باندې وې. څوک چې هندوستان ته ځان رسوي هغه هم د دغو رنډیو دپاره ځانونه رسوي. نو د دې الکانو پلران او خپلوان او قریبان دې په دې باندې پوه سي چې په کور کې یې تلویزیون او پردي سنداګان ورته ښوولي دي، هغه غواړي چې دغه سنداګانو ته ځم. ولې ما واورېدل د یو چا څخه چې زموږ استازې د وطن د پښتنو یو ښځې دا خواهش کړی و چې زه ځان رسوم هندوستان ته، هلته شاهرخ خان کوم. شاهرخ خان څوک دی چې په فلم کې کار کوي؟ زموږ د وطن د پښتنو ښځه دا خواهش لري. که تا شاهرخ خان په تلویزیون کې و خپلې ښځې ته نه وای ښوولی، نو به ستا ښځې خواهش د شاهرخ خان د مېړه کېدو نه کولی چې زه به هندوستان ته ځان رسوم او شاهرخ خان به پر ځان باندې خېژوم. دا د تلویزیون ثمره ده. په کور کې و ښځې ته تلویزیون ایښول، دا پر ګناه باندې موږ نه بولو، مګر 5 مقاصد د دین و د اسلام ضایله کوي. 5 مقاصد د دین و د اسلام. اولین یې دغه څونه ګناه، ستا دغه زوی چې هلک یې مړ کړي په قتل باندې، ته ورسره شریک یې، کلکم مسؤول عن رعیته. په ورځ د آخرت به د ده ګناه ستا پر اوږه باندې هم لویږي. بېغمه اوسه چې ته دا زما اولاد مړی وکړي، نو زه پلار یم، زه به خلاص یم، ګناه نو پر ما باندې نسته. نه په ورځ د آخرت به دغه اولاد تا در ګریوان نیسي چې ای پلاره زه دې پر کومه لار باندې روان کړی وم او په کومه لار کې دې ما ته تربیه را کړې وه. په ما دې اسلام ښوولی و، که دې په ما د هغه سنداګانو د هندوانو د هندوستان د فلمو د هلکانو سرونه دې په ما باندې جوړ کړي وه، هغه لباس دې په ما باندې کړی و، هغه رقم انسانان زموږ ستاسو په وطن کې تاسې ورته وګورئ چې هر دوکان ته ورسئ، هغه رقم فلمونه عکسونه ځړېږي، د رخشو پر شاو باندې د فلمو د سنداګانو عکسونه ځړېږي، په کورو کې د فلمو د انجونو د هلکانو عکسونه ځړېږي، او د مذهب نومونه دي زده، د امام اعظم د پلار نومونه دي زده چې پوښتنه ځینې وکړي. هغه ورځې په تعجب کې ورته ولاړم. په دغه کتاب مې دې قسم وي چې هر څه نومان په کتاب کې راغلي دي د صحابه او د اولیاو، امې ویلی سم، امې زده دي. زما دې په دغه کتاب باندې قسم وي بغیر ستا د اورېدو څخه که ما په فلم کې د یوه سړي نوم یا زده یي یا ما ته رامعلوم چې دا پلانکۍ ښځه ده یا دا پلانکۍ نوم دی، تا په ما باندې ښوولي دي. شاهرخ خان تا ما ته راښوولي. یو ناست دی بل ته وایي وایي پلانکۍ پېژنې، سنګي ډیول دی که چیشي دی دا پېژنې، هغه ول وپېژنم، یې ول ورور یې څه نومېږي، ول بابو ډیول، ول پلار یې څه نومېږي، ول دربندر. ما غږ پر وکړي مال د امام اعظم د پلار نوم چیش دی، ول ولاکه راته معلوم دی. د بابو ډیول د ده پر ښځه باندې ټول افغانستان واچوم، د هغه نوم دې زده دی او د امام اعظم صاحب د پلار نوم دې نه دی زده. په جواب کې ما ته وایي قاري صاحب په دا مسجد کې چې هر څه درته ناست دي دغه ګرده ولاړ کړه، دا یوه د امام اعظم صاحب د پلار نوم نه دی زده. ما ته یې راوستلی دی چې ژوند یې په هغه مردارخانو او په هغه رنډۍ خانو کې تېر کړی دی. لوړ زره یعنې در ما 3 کاله مشر و. والله قسم په جلاله درته اخم چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله زده وه، ما ور زده کړله.
بسته میاشت مې دا کلمه ورته ویله چې د ده ژبه مې پر کلمه باندې راواړول والله کې زده وه او په 2-3 ورځو په 2-3 وارو یې کلمه نه سوه ویلی پر دا خوله باندې پر دا ژبه باندې کلمه نه جاري کېدله. داسې انسانان هم زموږ ستاسو په ملک شته.